روزه نیسو والله نه غواړو دا کمزورتیا راکړې ډېره روزه نیسو ګران عبادت کوو خو آسان عبادت هغه نه کوو پکار دا ده چې د دې روژه ماتي په ټیم کې کم از کم مونږ یو 15 منټه د خپل لاسونه اوچت ونیسو مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه به فرمایل وایي که په خوله دې څه نه م راځي هسې دا لاسونه داسې اوچت ونیسه دا نښه د دې ده چې زه څه غواړم نښه د دې ده چې زه څه غواړم لکه یو کس که ذکر نه کوي یو تسبیح لاس کې وي خلک وایي لکه تسبیح لاس کې یو کس عالم نه وي پټکې په سر وي خلک وایي ملا وي ټیک شو که نه نو دا نښه د دې ده چې دا تا لاس اوچت نیولی دی نو مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه به وایي دا لاس هسې اوچت نیسه بس چې لاس دې اوچت نیولي دا نښه د دې ده چې ته سوالګر یې او الله نه یې غواړې الله تعالی خو دې خوشحاله کړي چې مونږ یو 15 منټه د روژه ماتي په وخت کې دا لاس اوچت نیولي وي د پېشمني په ټایم کې لږ وخت مونږ دا لاسونه هغه چې کوم دی نو اوچت نیولي وي او د الله تعالی نه غواړو دا دنیا پریشانۍ دي که نه دي د دې دپاره دوه قسمه اسباب دي یو ظاهري مونږ ته ښکاري دوکان دی پټۍ دی نوکري ده دا دي دا دي دا دی ظاهري اسباب دي په دې به ختم شي یو روحاني اسباب دي دعا علما وایي دا ظاهري اسباب کله کله غلطېږي دوکان کې تاوان وشي نوکرۍ کې تاوان وشي پټۍ کې تاوان وشي څه کې تاوان وشي دا خو دا روحاني اسباب چې دعا ده په دې کې ناکامي نشته دا د الله په کتاب کې نشته چې د دعا نه قبلېږي دا د الله په کتاب کې نشته الله تعالی حدیث قدسی کې وایي ما ته حیا راځي چې زما یو بنده ما ته لاسونه اوچت کړي او زه د هغه لاسونه خالي واپس دا حدیث قدسی دی الله تعالی وایي ما ته حیا راځي چې زما یو بنده ما ته لاسونه اوچت کړي او د هغه لاسونه زه خالي واپس الله د چا لاسونه خالي نه واپس د دنیا کې وګورئ معمولي غوندې مالداره سړی یو ځان ته لږ مالداره وایي که نه او یو غریب سړی ورته وایي د چا مخ کې یو 10 روپۍ را سل ورته ورکړي مړه وایي ما مشه دا واله شرمېږي الله تبارک وتعالی څومره لوی ذات دی هغه ولې پریشاني نه ختموي خو کاش چې موږ غوښتونکي جوړ شو د الله د ذات نه غوښتونکي پکار ده چې موږ جوړ شو د روژه ماتي په ټایم کې د پېشمني په ټایم کې خاص یعنې رمضان کې خو ټوله ورځ او شپه د الله تعالی د طرف نه رحمتونه مغفرتونه ورېږي